اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دې خلکو ته حساب کتاب نهایت زیات نږدې دی، مرګ نږدې دی، حساب نږدې دی، قبر نږدې دی، قیامت نږدې. من مات فقد قامت قیامته، قیامت په قائم شو چې مړ شولې. او دې خلکو په دې دنیا کې ځان له د غفلت ټال جوړ کړی دی او په هغه ټال کې دا زانګي. کلم دی که نه؟ د دې آیات ګوره یو معنا موږ په پښتو کې کوو، نږدې دی دې خلکو ته. ټیک ته دا معنا به خطا نه وي، خو دا معنا موږ د قربه معنا کوو. د اقتربه معنا دا ده په دې ابتعال کې معنا د مبالغې پرته نهایت زیات نږدې دی دې خلکو ته. بلکل سیکنډ پکې نشته، منټ پکې نشته، ورځ پکې نشته، شپه پکې نشته، کلونه نشته، شپه پکې میاشته پکې نشته. اقتربه نهایت زیات دې خلکو ته نږدې دی. حساب کتاب د الله سره مخامخ کېدل، دې قبر له ورتلل، دا خلک څه کوي؟ په غفلت ټال کې خلک زانګي. کلم دی که نه؟ بس دغه آیات د سړی سوچ او فکر ته کي، لکه صحابه کرامو چې سوچ او فکر ته کړی و، بس امید به د انسان لنډ شي. د آیات باره کې ټولو مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي. یو صحابي و، هغه کجوري قلم کولې. کلم دی که نه؟ بل صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام د خوا نه روان دی. د صحابو کې حرص و، ویل د کوم ځای نه راغلی؟ ویل د نبی علیه الصلاة والسلام د خوا نه حاجي صاحب وحی څه نازل شوی ده. د آیات یې ورته ولوسته، خو د دې آیات په مصداق مفهوم مطلب باندې هغه یې پوهېدل. د کجوري قلم کولی یې پرېښوده، وایي الامر اعجل من هذا، زه د کجوري قلم کومه او را روان کال ته به زما تمه او امیدي چې ماله به مې ونیسي، او الله ما ته وایي حساب کتاب درته نږدې دی او تاسې په غفلت کې وایي. مطلب دا نه دی زما چې د کجورو قلم کول او ځان له آبادي جوړول دا ناروا دي، خو البته د صحابي دا امید خپل دومره ډېر زیاته را لنډ کړ. یو بل صحابي دی، دیوال یې جوړو، خټې یې کلې وې، لاس یې په خټو باندې دي. بل تېرېږي، وایي د کوم ځای نه راغلی؟ وایي د نبي علیه الصلاة والسلام د خوا نه. څه نازل شوي؟ د آیات یې ورته ولوسته. د دیوال نه راښکته شو، ښه زه د دیوالونه جوړوم، دا دیوال به سر ته رسوم، امید مې دا دی په دې به چتر توم، په هغه کې به زه اوسېږم، او الله راته وایي چې حساب او کتاب درته نږدې دی. امام حافظ ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي. یو صحابي و په نامه د عامر ابن ربیعه باندې، د نبی علیه الصلاة والسلام د خوا نه لاړ. دا آیات په نبی علیه الصلاة والسلام نازل شوی و. د صحابي یاد که، په مطلب یې وله ځان پوی که. چې کله کور ته لاړ، یو بل صحابي پسې جواب راولېږه، وایي راشه زما سره لږې ګړي دي، بیزې درې وله ځان له بې ساتې ستا شولې. سبحان الله. وایي زه د نبي علیه الصلاة والسلام د خوا نه رالم، په هغه باندې دا آیات نازل شوی دی چې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. زه دې ستا نه ګړي بیزې راولمه او ځان له بې ساتمه. نو دې آیات په مطلب باندې ځان پې کول انسان امید به را لنډ کي.